خو یو حدیث ارتوایم دغه سټپ بای سټپ ورته حدیث وایم دا واورئ دا صرف اورئ نه پکار د چې تاسو د مجلس نه پڅئ چې کم از کم زمان نیم تقریر د احادیث تاسو ټولو ته یادي دا د تاسو ذمہ داری ده ځکه زه یو خبر ارته کوم نصیحت په تور باندې ګورئ دا کوم حدیث ارته چې زه بیانوم دا حدیث دا کنز العمال حدیث دی او دا د احادیث یو مجموعه ده او حضور صلی الله علیه وسلم اغه صحابی ته څلور پنځه خبره فرمایلی دي اغه صحابی ته چې مشکات شریف حدیث دی چې پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي یا معاذ انی احبک اے معاذ مبارک زستا سره مینا کوما ته په ما باندې ګرانه اغه صحابی معاذ ابن جبل رضی الله عنه په دغه حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلور پنځه خبره ورته کړې دي تاسو هغه ټولې واورئ او چا تی کړې دي معاذ ابن جبل تی کړې دي او مارته وی چې دا معاذ هغه صحابي دی چې مونږ او تاسو دعوه کوو چې مونږ رسول الله سره مینه ده خدای پاک مونږ سره مینه ده ته مونږ لپاره دا ولیکه چې مونږ رسول الله سره مینه ده او ځانونه په قربانه والحمدلله او مالونه او بچي خو حضور مبارک دغه صحابي دی مشکات حدیث ته چې معاذ رضی الله عنه تا ته پته ده ورته فرمایي فداک ابي و امي یا رسول الله زما پلار او مور د پتا باندې قربان شي یا رسول الله څه خبره ده سره توای نبی علیہ السلام ورته فرمایي تا ته پته ده ز تا سره مینا کړم انی احبک یا معاذ ز تا سره مینا کړم ته په ما باندې ګرانه دا ډیره لویه خبره ده چې د رسول کریم آقا علیہ السلام د طرف نه تا ته ویل شي چې زتا سره مینا کوم دا غینه پس څور ته فرمایي اے معاذ مبارکه دا خبره واوره اول نمبر ورته فرمایي کدا عزت ژوند غواړي عزت والا ژوند احترام والا ژوند غواړي دویم نمبر ورته فرمایي کدا شهیدانو مرگ غواړي یا د شهیدانو د مرگ د مرتبه او فضیلت غواړي معاذ ابن جبل ته فرمایي دریم نمبر ورته فرمایي اے معاذ کپه هغه سخت ورځ باندې چې د قیامت ورځ ده تکلیف والا ورځ ده د سختۍ ورځ ده کپه هغه ورځ باندې سختۍ نه امن غواړي دا شوي درې خبرې څلورم نمبر ورته فرمایي کپه دغه ورځ باندې چې دا د سختۍ ورځم دا او دا د تیارو ورځم دا کې دا کدغه تیارونه رڼا غواړي څلور خبرې او پنځم نمبر ورته فرمایي چې کپه دغه ورځ باندې د سختۍ ګرمۍ نه د عرش عظیم سوری غواړي چې بل سوری نشته په دغه ورځ باندې د عرش عظیم د سوري نه علاوه کدغه غواړي او بیا ورته نبی علیہ السلام فرمایي چې کپه دغه سخت ورځ شکومه تند ده الله موږ تاسو تر اوسه دی په دغه سخت ورځ باندې شکومه تند ده کدغه تند نه نبی علیہ السلام ورته فرمایي او بغواړي چې هغه حوض کوثر وبدي اے معاذ ابن جبل رضی الله عنه دا غواړي معاذ ابن جبل ورته فرمایي یا رسول الله په دغه سخت ورځ باندې د تکلیف نه امنم غواړم د شهیدانو مرګ یا د شهید د مرګ فضیلتم غواړم په دغه سخت ورځ د تیارو باندې رڼام غواړم په دغه سخت ورځ د ګرمۍ باندې د عرش عظیم سورم غواړم په دغه سخت ورځ باندې یا رسول الله مبارکه د تند نه امن او د حوض کوثر وبم غواړم څوک یې نه واړي یا رسول الله دا ارڅ غواړم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې با دغه هر صدر ته ملاوي معاذ مبارکه خو صرف او صرف یو عمل کوا او هغه عمل داري چې د قران کریم مبارک په تلاوت باندې همیشواله کوا یو ځلنا چې زمونږ او تاسو یو انسان بعض وخت کې په جذبه کې وند قران کریم مبارک ختم وکا په یو ورځ کې یا په دوه ورځې کې او دا غینه پس
بس بیا قرآن کریم بند دی. دام یو عمل دی ثواب پشتا اللہ پہ خوشحالیگی. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې بہترین عمل هغه دی په شریعت کې چې هغه همیشه د پاره هغه جاری او ساری. بیا حدیث کې فرمائی و ان قل، نبی علیہ السلام فرمائی اگر که دا عمل ډیر لګ دی خیر دی خو همیشه د پاره دی. یعنی روزانہ یو رکو تلاوت دی خیر دی، دو رکو تلاوت دی، دری دی، زیاد نه زیاد پاو دی خیر دی. دا خو ډیر آسان دی خو همیشه د پاره جاری دی. جاری دا سینا چې یو ځل په یو ورځ باندې انسان غوند قرآن کریم مبارک ختم وکاو بیا دا غینه پس بند دی. ثواب یشتا خو محبوب عمل رب تا او د رب رسول کریم آقا علیہ السلام ته کوم عمل دی؟ هغه عمل چې هغه همیشه د پاره اگر کلگی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا عمل رب دم خوخ دی، دا عمل رسول کریم آقا علیہ السلام تم خوخ دی. نو دی وجنا دا غټول شیان ما او تا ته قیامت پورز باندې ملاویږي انشاءاللہ.